السلام علیکم ورحمت الله. زه انعام چرمین مروت بیٹانی قومی تحریک خبرې کوم. الله دې ټول لکه مروت بچین او جوانان بوډاګان تور سره دنیا خیرت چې کامیاب کی الله پاک دې خوشدي کی. زه دا ګروپانو چې وایس میسجونه نسه کولای ځکه چې په ما باندې ډیر لوړ ده او خپل لوړ نستر باندې نه کور وال ستر باندې د تحریک وال لوړ در باندې زه دا اوس 2-3 منټه کېږي چې کچریو نرانه نه مې مړای کړای دا نه مې غلا کړې دا نه مې نشې خرڅې کړې دي نه مې زنا کړې ده او د قوم او د دغ تحریک په سر باندې دا سرواس کامای چې زه کچریو ته نه ځم ځان سره اوته کسان بونځم ځکه چې ما ته تریټ ته خطر ده خو زه په دې باندې فخر کوم په دې باندې زه خوشي محسوس کوم نه په پریشان یم او نه په خپای نه په شیمان یم زه دا یو عظیم جهاد ګڼم او په دغه نیت کوم چې دا عظیم جهاد ده. ما خو بار بار ګوره دې قوم ته خبره کړې ده چې قرآن پاک ناغلوري بل څه شی معتبر نسته ده د ټول کائنات فیصلو کتاب دا اوس چې یو سړی قرآن پاک نه مني نو اخیری غ علاج بیا سره دینه کپاس څه خبره ای ما په علم چې نه خو بیا خو هغه ما ته وشو. اوس زه بېشکه سیاست کوم شک نسته بچې 100% سیاست کوم. سیاست مې دا ده چې اول زه ازادي غواړم بیا امن غواړم بیا بیټنو ګیس چې خپل آئینی برخه غواړم بیا مروت کانال چې خړې اوبه غواړم او په سیمنټ فیکټرۍ چې خپل آئینی برخه غواړم. فی الحال ما دا سیاست ده او دا به زه غواړم چې څوره پورې ما په جسم چې دوره قدرې قوتي چې ما زبان چلیږي یا ما چې روح اخیری صاحب آتی او زه خو د مخالفینو یا د حاسدینو یا د منافقینو اعتراضات او الزامات او جوابونه زه نسه کولای ځکه چې بیا زه خپل منزل ته نسه رسېدلی. ما په سر لوړ ده ما باندې تحریک لوړ ده او دوره قدر زه بیا د مروت کوم بیټنی کوم وزیر کوم د لکه مروت هر بچیا نوجوان ته وایم د قرآن پاک نه پاس بل داسې د صفائی کولو بل کتابي یا بل سلاری بیا چې ما ته اگر وشي او که په ما باندې یو شای څوک ثبوت کولای شي نو ما په خپل باندې ایغتا دا اختیار د مکمل او زه ځان ته په خپل باندې دا سزا ورکوم چې رای دي چې ما دې شوټ کی چې بیا بل څوک دغسې خپل خاورې سره حکوم سره غداری نه کوي. دا مې سیاست ته چې درته ومېښاو او دا به کوم دغه ته مې زندګي وقف کړې ده او زه څوک په نامه کولای نه شم چې زه هر چا ته خپله صفایي کوم بیا به زه منزل مقصود ته څرنګې رسېږم دا تحریک په منزل مقصود ته څرنګې رسېږي دا زه ټکای چې کوم که نه دا زه یې ناملا نه یادوم دا زه تحریک یادوم زه نه مراد تحریک ته او دې چې ما ته څومره نقصان پریشانی تکلیف راځي زه داسې ګڼه لکه د کم اختر خوشي او ډېر فخر په باندې محسوس کوم او دا کار دا مهنت دا کوشش دا عمل دا دنیا چې څومره نیک عملونه دي لیږه نه زه ډېر اوچت ګڼم ډېر بهتر یې ګڼم دا ما خپله پوهه ده. نو زه ټولو وروڼو ته دا ګزارش کوم چې که هغه د تحریک چننه ارکان دي مشران دي او که د تحریک سپورټران دي بلکې زه خو دا وایم چې دا تحریک دی لکه مروت هر یو بچي نوجوان بوډا او د تور سرې تحریک ته دې چې د لکه مروت دا 14-15 لاک کسان چې دي که څوک وایي چې زه په دې تحریک چې نه یم پوهېږه تحریک چې دا شامل ده ځکه چې څوک ازادي نه غواړي غلامي څوک نه قبلوي نه غلامي څوک خوښوي څوک امن نه غواړي په خپلې خاورې
څوک د خپل خاورې ګیس چې خپل برخه نه غواړي، څوک خړې اوبه نه غواړي. زه سره مروت کانال خړو اوبو خبره نه کوم، زوان چې په کومې علاقې چې چیرته نالې بیاږي د برانو ولې نالې دا ولې دا اوبه موږ ولې سمندر ته ځي، دا ته چیرته ولې ډیمونه نه جوړېږي چې دا دلته ډیمو چې جمع کېږي موږ د خپله غیر آباد مځکه په باندې آبادو. هر چې چیرته برانو نالې دي خلک ته چکسي او دا ناره دي کوي چې خړې اوبه غواړو. دا نالې ما اوبه 75 سال 76 سال پاکستان وسله دا ما ولې نالې دا خړې اوبه دا ولې سمندر ته ځي، ولې ضایع کېږي، بربادېږي. او دغه خړو اوبو له لاسه زه برباد یم، تباه یم، ما بچي تباه برباد دي. ولې دا ناره څوک نه کوي؟ څه مال بیا کوي، څه مال بیا کوي. هر علاقې چې خړو اوبو نالې بیاږي الټا نقصانونه کوي، کلی وري، کورونه وري، خلک وري، نقصانونه کوي او فایده یې زره ورنه را کوي. په دې باندې سوچ کول پکار دي کنه. موږ خو مروت کانال یادو، مروت کانال خو موږ ځکه یادو چې خو تیار نه یردا تیار ډیم ده، ولې نور ډیمونه به ماته ولې نه جوړېږي؟ ما حق نسته ده ټول پاکستان چې جوړېږي لکه مروت چې نه جوړېږي. ولې ګیس څوک نه غواړي؟ ګیس چاته نه ده ضرورت. لکه سیمنټ فیکټري چې ما دغه لکه سیمنټ فیکټري چې ما ته برخه راکړي، ما ته لکه مروت نورو فنډو ایم پی ای ایم ان ای سینیټرانو فنډو ما ته ضرورت نشته. زه به چا سپلای نه پالشتم چې ما ته خړې اوبه میلاو سي، ما ته سیمنټ فیکټري والا رایلټي میلاو سي، ګیس ورته میلاو سي، ګیس والا رایلټي ما ته میلاو سي. به زه په 100 زره باندې بلوچستان غرو چې ملیشیا نوکري ولې کوم چې ما ته درې مثلا مروت لاش را رہی دا شروعات نسته چې ما ته یې مروت لا بیٹنی ما ته لاش نه را رہی. هر ورځ ما ته بلوچستان چې یو خلای ځوان یې ما ته لاش را رہی. چیرې شرم، چیرې حیا، چیرې غیرت. بس نور خو څه شای نسته چې په انعام باندې پور کی چې دلته خرڅ دی، دلته د غداری وکړه، دلته د آو وکړو، دلته د دا وکړو. اخیری دغه الزام پاتې چې ته سیاست کوي. اشاره پی ټی آی ته کوي چې ته پی ټی آی لپاره سیاست کوي. چې پی ټی آی دا شیان غواړي بیا زه پی ټی آی سره یم. چې په هندوستان چې یوه پارټۍ دا شیان ما ته غواړي زه هندوستان پارټۍ سره یم. چې امریکې چې یوه پارټۍ ما ته دا شیان غواړي بیا زه هغه امریکې پارټۍ سره یم. دا په ډاګه وایم که نه. نو سیاست کوم ایږي سیاسي پارټۍ سره یم چې څوک ما ته ازادي غواړي، څوک ما ته امن غواړي، څوک ما ته خړې اوبه غواړي، څوک ما ته ګیس غواړي، څوک ما ته سیمنټ فیکټرۍ وال حق غواړي. زه یې پارټۍ چې نه یم، زه یې پارټۍ لپاره به سر ورکوم، ووټ نه سر به ورکوم. داسې نه د کلیئر کټ خبره درته کوم. خو اخري دا الزام پاتې چې دا سیاست کوي او دا پی ټی آی سره ده او دا نور سلیم خان سره ده او دا سلیم خان لالا سره ده. سلیم خان لالا ما سره چې کومه قرباني کړې ده په پښتنوالې چې په رواج چې په پښتو چې په تربرګنات چې یې بخمل کوم مخ چې یوه کیسه وه ایږه چې موږ سره قرباني کړې ده، ایږه سره موږ دوستي ده. ما ترلب په واده دی د په زوی باندې، ایږه سره مې ملګري ده، دوستي مې ده ورسره. بلواري مې وي ګو خپله ځنې غوښتې ورته لږلې وه، دوري مې بیا خپله ځنې غوښتې درته لږلې وه. بیا غواړم چې بل څوک تحریک ته ګاډي ورکوي موږ به سلام ورته کوو چې موږ سره امداد کوي، مدد کوي. خو نوره خو په موږ باندې اف آی آرونه کټ کوي، موږ باندې 3 پیوګانې لګوي، موږ منځ انتشار پیدا کوي، موږ منځ فتنه فساد پیدا کوي، موږ پسې شکنځا کوي. څه یې نر سره وکړه. په دې باوجود که بیا موږ ته څوک رنږدې کېږي، موږ ته څوک مخته کېږي، موږ به یې په سر لونګۍ ږدو، موږ به یې ته هارونه وراچوو. نو دا الزام چې یاره دی سیاست کوي، لکه پرون یو ګیدړ په تازوړو چې لټېدلی او ګیدړ 5-6 میاشتې په یوه پلیټ سره وخوړل، په صفت مې به مړېده نه بیا په فیسبوک باندې ما په صفت مړېده، نه مې به مخامخ په صفت باندې مړېده.
اوس ولګي د اوس تقریر ته چیک سو اوس وایي چې انعام دا وکړه، انعام دا وکړه، انعام دا وکړه. دا دته مناسب ښکارېدله چې یو پلیټ چې یو سړي سره خورې ایخ پلیټ ته بیا ور وخړې. دا پښتو ده، دا غیرت ده، دا اسلام ده. نو ما جذبات ډیر چیک دي، خو زه د تحریف بشر یم، ما ته یو عام سړي ونه خبرې نه دي پکار. نو قرآن پاک نه بل اوچت کتاب نسته ده، دا د فیصلو کتاب ده، د صفایي کتاب ده. که څوک په دغه کتاب باندې عمل کولای شي او منی یې ایمان یې په باندې، بیا خو ټیک ټاک ایمان یې نه یې په منی یې نه، بیا یې علاج مو سره نسته. السلام علیکم ورحمت الله.